دي الله صبر کوونکي دي الله پیغمبر پس صبر کوونکي دي کوم صابرین دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یو هغه صابر دی چې الله په لار کې jihad کوي میدان جنگ کې د الهي کلمت الله د بلندۍ لپاره د الله د دین د غلبې لپاره د دشمن سره جنگيږي په دې حالت کې د دشمن په ګیره کې راغی د مرګ خطرات دي دی وخت کې د بے صبري نه کوي په دې وخت کې د ډټ کر د دشمن مقابله ته ولاړ دی بزدلی نه کوي پوره په بهادرۍ سره ولاړ دی د په دې وخت کې د بے صبرۍ نه کار نه اخلي یو دغه مجاهد د الله رضا او جنت د انتظار او یقینا دا سخت څه دی په دغه وخت کې وی په کې ډېر اکثر چې دغه میدان ته الله قبول کړي الله به صبر ومني هغه کتاب په تاسو کې تللی د ابو سلام زوی چې سفیر پاکستان کې امریکای حمله وکړه زموږ مشرف سے باندې گرفتار کو امریکای ته $100 ورکړي وسو کتاب ما کتو کله چې رها شو په خپل کتاب کې یو مجاهد تذکرہ کړی دا ورمون چې کله کیوبا کیو نو د امریکایانو ډېر زیات ظلم کوي تشدد به کوي ډېر د حد نه زیات ویلی وړا په کیو موږ سره مجاهد د افغانستان کې نیول او راوړی وو ول دا مجاهد ولدې به وو هغه په تر سره کمزور او ضعیف او چغي به وایي ولدته ویل چې دا ځل په دې کې چې بیا د رسونه کې ول پریخو ول سمو د بس چې مکتو حق مجاهد بیا کتل او کې وبا تر اوسته ول دا ځلم چې سمیاشتي یو کال لی ماهر بيخي د دیوم په اخر کې په دویم ځلم رحم راغی پریخو په دې واده باندې چې انده به نه کې ول لګه مو د بس مکتل ول بدریم ځل دویم ځل بیا تدریم ځل دی ولو به کې وبا تر اوسه او ول په دریم ځل په ظلم او درندګي او تشدد کې تشهید شروع دا څه خلک مو نشته نو دغه صبر کوونکي جنت او د الله رضا لري طلب ځینې مدرسې سیمې کې لږه سختي واوري چلوي ما ته ویل طالب څه کوله نو موږ تشکیل کیو د پاس نه ډرون راغی لازمونه لکه بیا په سخت وخت کې ډرون نه وبشي نه ولې چې یو حاله مدرسې ما ایو ورته په आवाज وبلې حالت کې پلان کې ولې چې یو چې د سهار د شهادت دعا کړې و ولما ته پلان کې ولې ولما ته جواب راکړ ما سهار مې اول پړلې چې ته قبول شي دغه ځکه قبول چې معمولی تکلیف وګوري هغه به صبر شروع کی ير شروع کی بزدلی خي دغه صابرین ډیر یو دغه او دویم نمبر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس چې ګاونډي په تکلیف او په ایزا باندې صبر کوي هغه تکلیف ورسي د هدیه ورلی هغه تکلیف ورنسي مسلسل او د ورته دعا کوي هغه په تکلیفونو باندې صبر کوونکی گاونډي هغه صبر کوونکی مجاهد په میدان جهاد کې او دا صبر کوونکی گاونډي رب ذوالجلال رضا او جنت دغه دوه کسانو انتظار کوي الله دې موږ تاسو ته نصیب واجب خبره یو بګل سخت دی او بل بګل آسان دی مونږ ته دواړه لارې راخولې چې ورته میدان جهاد دې نصیب نشو هغه سخت د ځان نشي نیولې دوی ملام نشته د ګاونډي په تکالیف باندې صبر وکا جنت او د الله رضا ورته طلب وکي انتظار وکي دیو ځل محترمو څوک چې ګاونډي ته تکلیف ورکړي سخت وینا درغلی کسب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لګیدل وو د یوې خزي بډای تذکره وشو خبر ورکړي چې الله پیغمبره هغه بډای ډیره مونږ گزاره ده تهجد گزاره ده روزي نسی او دا صحیح حدیث دی امام حاکم رحم الله په خپل کتاب کې نقل کړی دی د الله رسول ګاونډیان دغه نه خوشاله نه دي ګاونډیان ورنه مطلب دا په تکلیف کې دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جلال کې راغی اوسه کې راغی وې فرمایل هغه بډای ته خبر ورکړي چې جهنم په دا باندې واجب شوی دی دغه روزي دغه منځونه هغه ته د جهنم نه نشي بچ کولای تر څو پورې چې تا ګاونډي نه خوشاله سوچ کول پکار دي چې خلکو نه ګاونډیان په تکلیف کې پور کې پاره طریقې سره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بډای ته وایي دغه منځونه او دغه روزي نه نشي بچ کولای اور دغه ګاونډي په باره کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طبرانی کې دا حدیث موجود دی د ګاونډي په حق کې د ګاونډي گواهی الله قبولوي دی چې وی دا خسړې وفات شو
الله یې ښه سړی کوم نه الله یې ښه سړی کړي او د دې سړي سره الله حساب کتاب معامله اسانه وکړي. د دې وجې نه محترمو خیال ساتل ګاونډي ته تکلیف نه یې ورکول پکار چې هغه تا ته تکلیف در ومرسوي نو صبر وکړه په هغې بیا که خامخا بدل ورکړې بدل دا طریقه نه ده. نبي علیه صلات وسلام ته یو صحابي راغی شکایت یې وکړل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلانکې ګاونډي ما ته تکلیف راکړې ډېر زیات تکلیف شوی یم ورته ویل صبر وکړه. دویم ځل راغی دریم ځل څه وخت پس راغی په څلورم ځل راغی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پلانکې لاړ شه د خپل کور سامان د وباسه د خپل کور مخې ته کېږدوه کله چې څوک راځي تپوس ته نه کوي دا ولې ورته ویل دې ګاونډي نه ډېر تنګ شوی یم پته ور د احتجاج مې را سامان بهر راویستلی دی همدې صحابي دغسې وتلله خلک به راتله ویل ولې ویل دې ګاونډي نه په تکلیف شوی یم هغه خلک چې بیا تلله خبره مدینه منوره کې خوره شوله درته ویل هلکه تا هغه پلانکې شریف سړی ولې تنګ یې ستا د وجې نه خو هغه په تکلیف باندې دی دی پوه شو کوړي راغی معافي یې ورنه وغوښتل معذرت یې ورته وکړو ویل زه په اشته باندې پښیمانه یم د سامان دې درنه بیا دا طریقه نه ده چې ټوپک راوال هغه به راسره ووهي تکلیف یې درلود اول صبر وکړه که صبر نشي کولی نو دغسې یوه طریقې اختیار کړه چې په هغې سره د هغه ظلم دغه بند شي بس او د ګاونډي په دغه حقوق کې کړي د هغه د بچو تربیت د هغه تعلیم هم حاصل دی علما فرمایي یو حدیث کې راځي دا یو قبیله ده مشهوره قبیله ده د اشعري قبیله دا ډېر ذهین خلک وو د نبي علیه صلات وسلام خواته به راتلل نبي علیه صلات وسلام ته یو چا وویله ویل دا ډېر پوهه خلک دي ډېر ذهین خلک دي لیکن ډېر خلک په دیو کې دغسې د مالي بدحالۍ او پریشانۍ راغستې دي الله پیغمبر دلته نشي راتلی د دې وجې نه د دین او د اسلام او د شریعت د تعلیماتو نه راواقفه دي نبي علیه صلات وسلام د یو سړي ته کړل ورته ویل د ګاونډي په ګاونډي باندې حقوق دي اول نمبر حق یې دا دی چې د هغې سره ښه سلوک وکړي دویم نمبر که هغه بیمار شي چې د هغه بیمار پرسي وکړي دریم نمبر نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل که هغه وفات شي چې د هغه تدفین وکړي د هغه کفن دفن انتظام وکړي څلورم نمبر که هغه ورنه قرضه وغواړي چې قرضه ورته ورکړي او پنځم نمبر که ګاونډي ته خوشحالي حاصله شي پکار ده چې دی په خوشحاله شي مبارکباد ورته ورکړي او شپږم نمبر که دی چېرته هغه په تکلیف کې وګوري چې د هغه مدد وکړي دغه تکلیف که کولی شي ورنه لرې کړي او شپږم نمبر که د ده په کور کې ښه خوراک پخ شوی دی پکار ده چې د هغه ګاونډي کور ته هم ترې ورورسېږي ورولېږي او د الله پیغمبر فرمایلي کله چې غوښه پخوئ شوروا پکې زیاته کوي په دې خاطر باندې چې د ګاونډي کور ته ورته وروړي او اووم نمبر یې ورته وفرمایل په ګاونډي باندې دا هم حق دی که هغوی په دنیي مشکلاتو کې نښتي پریشانو کې نښتي د هغې د وجې نه تیري تعلیم نشي حاصلولی نو په ګاونډي باندې حق دی چې هغې ته دیني تعلیم ورکړي مواقع ورته میسر کړي د هغې ضروریات د هغې ورجرونه پریشاني یې ختمه کړي مالی تعاون ورسره وکړي او دغې ملګري ته دا موقع فراهم کړي چې دا د دین تعلیم حاصل کړي او دا د ټولو نه ډېر ضروري دی ځکه د دې دغه بچي که د دې مالي پریشانۍ د وجې نه په دې اورهګردي کې غرق شي دا په نشو کې دا په بدماشو کې سبا له به څه کې ستا بچی به په ارام ژوند نشي تېرولی په دې معاشره کې سبا له به څه کې ستا په معاشره کې به فحش دلته به نشه عاموي دلته به د وایسکه دا قسم د آیس کاروبارونه قسمه قسمه چرس پوډر دا څیزونه به دغه کېږي سبا ته به ورنه د ګاونډي د بچي نه لوپر جوړ شي ستا بچی به ورسره لوپر کېږي د دې د وجې نه د هغه د تعلیم دیني او دنیوي دواړو خیال ساتل ضروري دي علماو تصریح کړی د دې چې دنیاوي علوم چونکې زده کول دا هم فرض کفایي ده ستا یو ګاونډي دی لسم نه خو تعلیم یې اوس نشته دی دا ذهین دی صلاحیتونو والا دی دا ډاکټر جوړېږي دا انجینیر جوړېږي دا وکیل جوړېږي د ده سره تعاون که ته په ښه نیت وکړه سبا ته به دا بچی لوی شي د پریشانو نه به محفوظ وي مور او پلار او کوم چې کلی ګاونډ چم دا به ورنه په ارام سره وي مخکې به شاید د دین څخه خدمت وکړي په دې نیت باندې صرف دیني تعلیم نه دنیوي تعلیم هم په اصل کې الله به یې اجر درکړي شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره څوک چې په الله باندې ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ایمان لري یو حدیث کې ضعیف لفظ راځي د مېلمه اکرام دي کوي او په بل حدیث کې راځي فلیکرم جاره د خپل ګاونډي اکرام دي کوي د هغې سره دې ښه سلوک کوي د هغه سره دې ښېګړه کوي هغه د خپل تکلیف نه لرې ساتي هغې نه بغیر انسان کله مؤمن نشي کېدی
ځکه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی مؤمن نه دی چې د ګاونډي د شر نه محفوظ نه وي. نو بهرحال محترمو د ګاونډیانو په حوالې سره سخت انتهایي تاکیدات راغلي دي. زموږ شریعت موږ ته سخت حکم کړی دی په دې باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسند احمد کې دا حدیث موجود دی، اوږد حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو نه تاسو تاسو ته پس بدترین ډاکو څوک دی، بدترین غل څوک دی، بدترین بدکار څوک دی. اوږد حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم اخر کې وفرمایل ویل بدترین غل او ډاکو هغه دی چې خپل ګاونډي نه غلا کوي. ډاکا سم بد چیز دی، غلا سم بد چیز دی، لیکن د ګاونډي د کور نه غلا کول دا په ټولو کې بدترین خبره ده. او وی فرمایل زنا دا بد چیز دی، ډېر بد چیز دی، لیکن د ګاونډي د زنانه سره زنا کول دا د ټولو نه بدترین. ځکه خو به تا باندې خو ګمان کړی دی، تا د هغه اعتماد ته ټیز ورسوه، هغه ته نقصان ورونه رسوه. د دې وجې نه محترمو نن سبا مشکل دا دی، یو زموږ ښارونه دي، یو بانډې دي. بانډو کې خلک ګاونډ کلو کې په ګاونډ خو پېژني، لیکن یو بل ته تکلیف رسوي. دې ګاونډونو کې تاسو لیدلي ګاونډ پېژني، لرې ګاونډي پېژني، لیکن که کله د یو ګاونډ بچی راغی ګاونډي بل بچی له پړق ورکړو، بل بچی تومانچه راوالې ټس ماشوم ورته وکړي. کلو کې مصیبت راغی. د یو ګاونډي چرګه د بل کور ته لاړ شي، کوترې بل کور ته لاړ شي، بغیر یو بل سره دښمني کوي. یو ګاونډي په بل ګاونډي ښه حالت چرته نه سو کېږي، نه په بد حالت کې پرېږدي، نه په ښه حالت کې پرېږدي. که په بد حالت کې همداسې خبرې شروع کړي، چېرته په یو ځای کې ناست غیبتونه چغلي دې قصو کې اخته وي. الله دې وکړي چې دا د کلیوال څنګه چې ګاونډ پېژني د هغې حقوق هم وپېژني. او زموږ ښارونو کې الله تعالی معافي وکړي، دلته اوس ګاونډ سره سهار لاړ شي ماسخوتن راشي، دا پته هم نه لګېږي چې دلته ګاونډي څوک دی، په دا دیوال را سره څوک اوسېږي. زه کله کله دوه درې ځایونو ته زه لاړم، د تارو کې راته یو ملګري ویل ما ته ویل تاسو یو ګاونډي وو، نو زموږ ګاډی وو، ولاړ ګاډی راته وو. ویل بیا فیصلې ته خبر راغله، ویل تعارف وکړو چې د ګاونډیان وي. ویل بیا مونږ پرېښوده، معاف هم کړه. نو ما ورته ویل څوک وو، تصویر یې مو وښودلو. ما ورته ویل وي به خو دې ښارونو کې حالت دی سړی یو بل نه پېژني، بس دا هم ښه خبره دی. زما د وزیره هغه ته خیر میلاو شو، الله تعالی دې تا ته خیر درکړي. اصل کې په کلو په ګاونډ دلته یقین وکړه، د ګاونډ حقوق خو لرې خبره ده، ګاونډي یو سړی پېژني هم نه رسي مړه دا خو له پېژني پرېږده. خبرونو کې د الله تعالی معافي وکړي، انتهایي توهین کېږي د جومات او مدرسې او د عالم او د قرآن زموږ په زړو کې احترام نه وي. دلته به ګاونډي وي، پته وي دلته به څوک قرآن ته ناست وي، مدرسه د جومات. یقین وکړه دا زموږ د طالبانو سبب کې دې وخت کې ټیپ لګولې ډبرو وکړي. زموږ دا طرف والا خو الحمدلله ښه دي. اوس زه دې نوې کوڅې ته تلم، یقین وکړه زه چې تللی یم شپې ناوخته پورې دومره په تیزه باندې ټیپ ده، پوره یوه نیمه 2 میاشتې وشوې مسلسل، او یو 15 پېرې مې کم از کم دا لګورولی کوم. ما ته ورته ویل الله بنده زه مطالعه کوم، دا شی بند کړ، کمره کې هم تاسو نه نشو ګمان کېدی. اوس بله شپه ناست وم تفسیر ته، بیا دغه شی لګولی وو، بیا پسې به خپله ور ووتلم. دا زما ورته د خدای نه خو لږ ویرېږي د الله بنده. دلته د ګاونډ حقوق دومره د خپلو لاندې کېږي په عمل کې، د جومات حقوق، د مدرسې حقوق، د یو عالم حقوق، د یو ګاونډي حقوق. یقین وکړه په ښارونو کې دا څه تباهي بربادۍ ته تللي دي. ما مخکې درس وویله د الله پیغمبر د هغه بوډۍ په باره کې ویله چې له ورځې روجې نیسي، ټوله شپه عبادت کې عبادت ګزاره ده، خو ګاونډ ورنه خفه دی، د هغه د تکلیف نه په امان نه دی. د الله پیغمبر ورته وفرمیل ورته ووایه ستا لپاره جهنم واجب شوی دی، دغه روجې دغه منځونه تا د جهنم نه نشي بچ کولی تر څو چې درنه ګاونډي نه خوشحاله شو. مونږ کې خیر نه شو رسولی، تکلیف نه خو یو بل بچ کړو که حدیثو کې دومره حکم راغلی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ګاونډي چې خپل مکان خرڅوي پکار دی چې د ګاونډي نه تپوس وکړي زه دا کور خرڅوم، ته خو به یې نه اخلي، که دی نه اخلي بیا په بل چا باندې خرڅ کړه. ځکه یو سړی چې د کور انتخاب کوي اول ګاونډیان ګوري، ګاونډیان یې څنګه خلک دي، هلته که ډېر سهولات هم وي، خو هلته ګاونډ نه وي، ښه ګاونډي نه وي، خلک د دې ګاونډ نه ځان ساتي. یو صحابي باره کې راځي،
دې خبر شو زما ګاونډي دی شریف ګاونډي دی کور اغستی دی دلته اوسېږي اوس یې وس نشته دی چې د کور پیسې ختمې کړي مجبوراً د وجې د ضرورت نه را کور خرڅوي هغه صحابي کور ته راغی خپل کور خلک یې راجمع کړله ویل ګوره مونږ به د یو ښه ګاونډي نه محرومه شو دې سره پیسې نشته دی چې مزید ادایګي وکړي کور کې مشوره وکړله پیسې راوړې هغه ګاونډي ته یې ورکړلې ورته ویل پیسې واخله او دلته نه کډه مه نبی علیہ السلام چې خبر شو ورته ویل جنت کې د خپل ځان دپاره کور جوړ کړو او تا د خپل ګاونډي د ګاونډ حقوق ادا کړ محترمو خیال پته ساتل پکار دی د دې حوالې سره یو ځل نبی علیہ السلام ناست دی اودس کوي څه کسان د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ولري نبی رسول دا اوبه به راغستې په خپل بدن به باندې نبی علیہ السلام یو صحابه د صحابینو تپوس کوي دا خلک ولې کوي داسې دا زما صحابه دې څه ولې کوي هغه ورته جواب ورکړ الله پیغمبر د دې د الله او د رسول سره مینه ده محبت ته وجه نه رسي کوي ولر څه دې ټول ته وایا که تاسو واقعي د الله او د رسول سره محبت غواړئ به درې کارونو اهتمام وکړئ بیا به په هغې باندې تاسو خپل محبت کې رښتونی شئ اول نمبر رښتیا وایئ کله چې خبرې کوئ رښتیا وایئ دروغو نه ځان وساتئ دویم نمبر یو څوک چې در سره امانت کېږدي د هغه امانت خیال ساتئ او دریم نمبر د ګاونډي سره حسن سلوک کوئ د هغه سره په ښه رویه ښه سلوک سره پیش راسئ دا درې کارونه وکړئ د هغې نه پس به تاسو هغه د الله او رسول سره د محبت په ډول کې رښتونی شئ د دې وجې نه هغه خلکو ته دومره خیال ساتو د کتابونو واقع لیکلې ده یو کور کې مږې پیدا شو نو کې لکه راوس چې دي نو هغې له چا مشوره ورکړه ورته یو پیشو وساته ښه کور کې مږې ولې کور کې بیا پاتې نه شي دیو مشوره راغله ویل ټیک ده لیکن په دې وجه بیا هغه پیشو رانهوستو ویل که دا پیشو مونږ راولو زمونږ کور کې به ټیک ده مږو نه به کور پات شي مږې به د دې ځای نه وخوري وبه ځغلی لیکن هسې نه دا پیشو د ګاونډي کور ته ورشي او هغوی ته نقصان ور ونه رسي د خپل کور تکلیف یې برداشت کړو صرف او صرف په دې خاطر چې د ګاونډي کور ته تکلیف ور ونه رسي او زمونږ الله تعالی دې معافي وکړي ګاونډیان په یو بل فلور د پاسه چې چېرته کور غټ کړو کوڅه ورته راتنګه کړو کور بار راوباسو پړوی بار راوباسو یقین وکړه زمونږ معاشره کې چې څه دي که نه دا څیزونه مونږ نه کفر اخیستي دي مونږ مسلمانان په خپله پښتون سړی به وایي خدای د غټې کور په لاره وړوکی کور راکړي به به ځان په خپله غټ کړي نو چې هلته ګورې روزانه به د هغه کور بار راوځي بل کور دې غټ شي که نه خو چې د ده کور ته پاتې شي دا نه مسلمان څوک نه شي کېدی او بیا د یو ګاونډي سره دا سوچ یقینا محترمو کله نه شي کېدی زموږ د شریعت زموږ د پیغمبر تعلیمات مونږ ته رانغلي مونږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څیزونو نه منع کړي یو د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام د صحابو سره ناست دی ویې فرمایل درې ځله قسم دی هغه سړی مؤمن نه شي کېدی قسم دی هغه سړی مؤمن نه شي کېدی قسم دی هغه سړی مؤمن نه شي درې ځله یې وفرمایل تاکید سره دا خبره وکړه صحابه ایران چې د الله پیغمبر دومره تاکید ورکړي څه خبره شوې ده ویې فرمایل صحابو ته اوس کې د الله پیغمبر څوک مؤمن نه شي کېدی څوک مسلمان نه شي کېدی نبي علیه الصلاة والسلام جواب ورکړو هغه سړی مؤمن نه شي کېدی چې ګاونډي د تکلیف نه د ایذا نه محفوظ دی د دې وجې نه محترمو د ګاونډیانو سره ښه او ګاونډ څومره پورې زموږ نبي علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي تپوس وکړو ویل څلوېښت کور وګورئ چې ستا کور کوم ځای ته رسېږي دا ستا ګاونډیان دي نو بهرحال زما د خبرې خلاصه دا د ټایم ختم شو ما نس خبرې پاتې هم دي خو خلاصه د خبرې دا مونږ چې د ګاونډ حقوق وساتو ګاونډي که کافره وي نو مخکې روایت وی د هغې حق په حیثیت د ګاونډي په مونږ لازم دی او چې دلته مسلمانان اوسېږي څو کافران هم نه دي راغلي بیا مونږ د یو بل تکلیف ته ناست یو یقین وکړه بارانونه وشي که نه د یو بل له کور مخې د مونږ اوبه دغه کړو ځان به هم لرې کوو هغه ورسره ووتم دلته نا یو کس دی خوا د وګوره ماتې کړ نو ما دلته خلک مونځ ته راځي که نه خلک به راځي بېلمازه کېږي به ته خپل کور محفوظې جومات تباه کې مدرسه تباه کې لږ دې ته خو سوچ وکړه وګوره لکه د دې څیزونو خیال وساتئ محترمو بیا که مونږ د ګاونډ کې د یو بل سره ښه نه شو کولی چې د یو بل د تکلیف نه خو یو بل محفوظ کړو هغه تکلیف جاني هم کېدی شي هغه تکلیف دیني هم کېدی شي زمونږ سره بلکل دا سوچ ختم دی یقین وکړه یو رکشې والا به روانې به دا کوڅه کې دومره په زوره به یې ټیپ لګولی چې بل کلي کې به یې موړي په دې لار کې یو ریړۍ والا راوړی لوډسپیکر به یې لګولی
دې ته به ظالم سوچ نه کوي چې د کور کې به څوک بیماري په زور ټماټر والی پیاز والی ظالم قرآن هم د اجازت نه ورکوي چې قرآن په لوډ سپیکر کې زموږ فقهاو لیکلي دي قرآن دغسې په لوډ سپیکر باندې په زوره باندې دا ویل جایز نه دي. دلته به څوک بیماري دلته به څوک ضرورتمند وي دلته به څوک په یو څه کې اخته وي دا خو هغه خلک په لوډ سپیکرو په زور زور قرآن ترجمې شروع کړي ته به وګورې 15 کسه به ورته دننه نه ناست او ټول کلي ته به په زور ورول شرعاً دا جایز نه دي. یو ځینې و چې کله حکومت پرې راولګي ورته دا بند کوي او قرآن بندوي قرآن نه بندوي اول ته مولای ته ناجایزه کوي د شریعت د حکم پایمالي اول ته کوي بیا چې کله حکومت خو کار هم دغه چې بند کړي روان چلو یو د رجومې ورځ د رجومې خطبه ده اوس دې ته ټول خلک د لمونځ وخت دی هر سړي ته دا پته په دې وخت کې بیه شراب استل خرڅول دا ټول ناجایز کي په دې وخت کې صرف دا خطبې ته حاضري د فرض د ضروري ده او په دغه وختونو کې بهر محترم موږ مسلمانان یو یقین وکړه موږ د شریعت حدود هغه پایمال کړي د خپل لاندې وغټه وجه اول نمبر خو موږ خبر نه یو دویم نمبر کې خبر یو زما اسلام مسلمانی تر هغه وخته پورې تر کوم وخته پورې زما پکې پیدا ده زما اسلام تر هغه وخته پورې ده چې ما ته پیدا ملاوي چاهے زما ګاونډي په مرګ باندې مرسته خبره نشته چاہے زما د وجه نه د نورو ته دنیا نقصان ورسېږي خو به زرې پیدا کړي کله چې زموږ دا سوچ شوی دی هغه وخت موږ معاشره کې خوشحالي ورکه شوې ده هغه وخت کې موږ د یو بل لپاره همدرد جوړېدل همدردي ختمه شوې ده د یو بل په زړه کې بل ته د هغه وخت نه محترم زموږ په معاشره کې سکون نشته خوشحالي نشته چین نشته راحت نشته الله دې وکړي چې دغه د ګاونډي حقوق چې زموږ د شریعت په حقوقو لباد اهم څیز دی ما اول جمعه باندې خبره کړې وه باید چې موږ تاسو په حقوقو کې د ګاونډي د حقوقو خیال وساتو چې 24 غنټې زموږ سره تعلق او واسطه وي الله رب الجلال دې عمل کولو توفیق راکړي.